بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا رومي رحمه الله هغه فرمایي چې په دنیا کې داسې اوسه لکه څنګه چې دا کشتۍ به د سمندر کې روانه وي. اوس د دې کشتۍ دپاره د اوبه لازمي دي، خو دا به د اوبو د پاسه روانې د اوبه د دې کشتۍ دپاره لازمي دي. اوس که چېرته دا اوبه د کشتۍ ته دننه ورننوتې نو دا کشتۍ خیر نشته، دا کشتۍ بیا ډوبوي. نو دغه شان انسان ته وایي چې ته هم بلې دنیا کې اوسېږه، دا دنیا ستا لپاره لازمي ده. بعضې کسان به تاسو اورېدلي چې هغه دا وایي چې پلانکی سړی په دنیا پسې لګېدلی او دنیادار شو او پلانکی شو او پلانکی شو. نو مولانا رومي صاحب دا خبره هغو ته کړې ده چې وایي دا دنیا چې ده دا لازمي ده، لازمي څنګه چې د کشتۍ دپاره اوبه لازمي دي، خو که د کشتۍ ته د اوبه دننه لاړې نو دا کشتۍ تباه کوي. نو که دا دنیا ستا په لاس کې، ستا په جب کې، ستا نه اخوا دېخوا وي نو څه مسله نه کوي، خو که ستا د دې محبت ستا زړه ته ورننوتو نو بیا ستا د آخرت دا کشتۍ چې ده دا خرابوي، دا ډوبه کوي. نو دنیا او آخرت دا دواړه راجمع کوي. اوس د دې علامت څه دی چې په یو انسان کې هم دنیا هم آخرت یې دا دواړه راجمع کړي. که دا دنیا ته د الله د حکمونو نه منع کوي او د الله نافرمانو ته دی هغه سیلمه کوي نو دا بیا ستا د آخرت هغه کشتۍ ډوبوي. که ته د الله حکمونه سره د دنیا سره منې او ګناهونه په دنیا باندې نه کوې، په دې پیسو باندې ګناهونه نه کوې او نیک اعمال پکې زکات هر څه ورکوې، نو دا ته بیا آخرت د دنیا راجمع کړل.